أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أحل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. نننی درس کې به ان شاء الله العزیز سورت انعام پارہ نمبر 8 رکو نمبر 18 آیات نمبر 145 146 دو آیاتونه چې نو هغه ویل کېږي. ما قبل رکو سره مناسبت نو د دې رکو د ما قبل رکو سره ربط او مناسبت دا دی چې دینه مخکې رکو کې دا ذکر شول چې د مشرکانو په خپل تر باندې بعضې شیزونه چې نو هغه حلال کړي ول او بعضې حرام کړي ول. نو اوس دې رکو کې چې نو هغه د دې دا ذکر کېږي چې ګوره هر شی چې نو هغه حلال نه دی او هر حرام نه دی. حلال هغه دی چې کم الله پاک حلال کړی دی، حرام هغه دی چې کم الله پاک حرام کړی. نو اوس په دې کې چې نو هغه څلور شیزونه چې نو د هغې د حرمت ذکر کېږي. نو اولنی چې نو الله رب العزت وی تو ورته وایي پیغمبر لا اجد فيما اوحي الي محرما، زه چې نو هغه نه مومم هغه چې کوم ما ته وحي کړی شوی د حرام على طاعم يطعمه په یو خوراک کوونکي چې هغه خوراک کوي هغه. نو وی ګوره دی چې د حرمت دا کم قول کولو نو دا دی د خپل ځان نه کړو، حالن کې وحي چې نو هغه د حرمت قول یو شی حلال او حرام د الله ګرځي، بیا د الله نه ورستو د الله پیغمبر خو هغه هم په طور د وحي سره چې سو پورې وحي نه شي نو پیغمبر په اختیار کوم دانشته چې یو شی حلال وګرځي یا چې نو هغه حرام وګرځي. لکه ترمذی، مسلم، بخاری د ټولو کتابونو کې چې نو هغه واقع شته کله چې نو پیرو حضور علیه الصلاۃ والسلام خو هغه ترمذی کې چې نو هغه د غوسرم دی چې حضور علیه الصلاۃ والسلام هجرت وکړلو، هجرت کولو نه ورستو بیا چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام مدینه منوره ته رالو نو مدینه منوره کې هلته چې نو وړاندې کور ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ په ځای کې پاتې شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام له بچی چاخ کم خوراک دعوت کولو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام په پاغي کې چې ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ کرا لګل یو پیر خوراک رانو باغی کې چې هغه وګوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه خوراک نه لاس راخ کو دوی نه خوړلو. صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین چې کم ناسولو نو دا غوي عرض وکړو د الله رسول ولې دا چې هغه ناجیز دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ناجایز نه نه خو په دې کې اوګه دا او دغه اوګه چې نو هغې نه بوی راځي بیا خولې نه بوی خیږي او زه چې نو د فرشتو سره چې نو هغه مناجات کوم، فرشتو سره سرګوشي کوم او فرشتې چې نو هغه د بدبوی نه ځان ډېر زیات ساتي. نو زه په دې وجه نه خورم نور د الله حلال کړی دی، زه د حرامولی نشم. نو ځکه وایي چې ورته جماعت زه نه مومم هغه چې کم ما ته وحي کېږي چې نو هغه په خوراک کوونکي باندې هغه چې نو هغه حرام کم چې هغې خوري دا نه کېږي. کم شی چې وحي وشي نو هغه حرام دی. البته څلور شیزونه دا دي چې د هغه نو هغه حرام دی. نمبر 1 الا ان یکون میتة، دا چې هغه وي مرداره چې نو هغه اوس د دې خوراک هغه ناجایز دی. نمبر 2 او دمن مسفوحا، یا هغه وینه چې کومه بهیدونکې. سورت بقره کې چې نو هغه هم دا تیر شوی ولو چې الله رب العزت انما حرم الله پاک چې نو هغه حرام کړی دی په تاسو باندې میته دم او نو دم مسفوح او لحم خنزیر. آلتی هم د دې چې نو هغه تذکره شوی وه. دمن مسفوح مونږ هغه اینې ته ویلی کېږي کم چې د ذبح اختیاري په وخت کې نو هغه د ساوري نه بهیږي نو دغه وینې ته ویلی کېږي دم مسفوح بهیدونکې وینه. نو دغه وینه چې نو هغه ناجایز او حرام ده، نجس ده. بیا د دغې نه وروستو هډوکي سره چې کومه وینه غوښې سره چې کومه د هغې اینه لګېدلې دغه وینه چې نو هغه پاکه ده. لکه سړی بعضې کله ته اکثر غوښه وغیره د هغه لګوینځي بیا چې کله کټوۍ ته اچوي په تیلې ته یې واچوي نو پای کې نری سوروالی راځي
نو دا څښا نه ده، نجس نه ده، حرام نه ده. البته که څوک غوښه چې دی نو هغه د کساب نه ویسي او دغه شانتې پخه کړي نو بیا هم حلاله ده، پاکه ده. خو پاکي اصلول دا یو ښه خبره ده چې نورې هم یو پیرنې مې وینځلی شي نو پاکه به شي. نور دغه وینه چې نو هغه حرام نه ده، بېلمازه نه ده. یا سړی د کساب خوا ته ولاړ وي د هغه غوښه وړکې د ده باندې چې نو دار ولګېدله نو دغه وینه چې نو هغه انزل په کار دی چې بل کس ته شک شبه پیدا نشي. خو نور دغه وینه چې نو هغه مانځي ده، پاکه ده. کمه وینه کمه چې بیدون کې وینه ده نو دغه وینه هغه نجس او څښا ده، بېلمازه ده. او لحم خنزیر او یا چې نو غوښه د خنزیر. نو دلته د غوښې چې نو هغه ذکر وکړو، حالان کې خنزیر دا ټول په ټوله نجس العین دی. د خنزیر اډوکې نجس دی، د هغه اخته نجس دی، د هغه چې نو غاښ نجس دی، هر اندام چې نو هغه هر جزء نجس دی. دلته لحم خنزیر ولې وي نو دا ځای باس چې نو هغه د خوراک و نو ځکه لحم خنزیر وي. نور چې نو هغه د خنزیر دا نجس العین دی. فانه رجس او فسقا، الله وی بېشکه دا ناپاک دی یا چې نو هغه ناجایز دی، فسق دی. او هغه شانتي هغه شی هم فسق دا هغه ناجایز دی، هغه حلاله احل لغیر الله به چې په هغې باندې نوم واخیستلی شي د غیر الله، چې د غیر الله د نوم په پاره چې کوم شی حلال شي نو د دغه هم خوراک دا ناجایز او حرام دی. حضرت شاه صاحب رحمه الله چې نو هغه لیکلی دی وایي یوازې چې نو هغه دغه خوشیز نه دی، که هغه د خوراک سره تعلق ساتي، که هغه د لباس سره تعلق ساتي، که هغه د څښاک سره تعلق ساتي، خو چې په دې باندې د غیر الله نوم واخیستلی شو دا شی نو هغه حرام شولو. ولی ځکه چې هر یو شی ته د هغه به صرف او صرف د الله په نوم سره راکړي. بیا چې نو تفسیر ذخیرة الجنان کې د هغې حکمت ذکر کړی، حکمت یې ولې دا ذکر کړی دی چې په دې ساورو کې هم داسې چې نو هغه یو ماده زهریله چې نو هغه وي، په دې کې هم داسې ماده زهریله چې هغه انسان وجود ته لاړ شي د هغې نه انسان ته بیماریانې لګي. نو الله رب العزت خپل رحم او فضل کرم دا وکړو چې کله تاسو نو هغه د قصورې حلالوئ نو په دې باندې تاسو بسم الله وای. نو چې کله په دې سره د الله نوم واغستلی شي، بسم الله الله اکبر پې وویلی شي، نو دغه او بیا د هغې باندې چوړکۍ راښکودلی شي، دا اینه وځي نو په دغې دمې مصفو په دغې وینې کې الله رب العزت د دغې نه هغه زهریله ماده چې دی نو هغه وباسي. نو ځکه وایي چې تاسو کله حلاله کوئ په دې باندې د الله نوم چې دی نو هغه اخلئ. اوس سوال دا پیدا کېږي چې آیا دا څلور شیزونه حرام دي، د دې نه ما سوا نور چې دی نو هغه حرام نه دي؟ نو کم کسان چې دی نو هغه په دې کې علما دي یا طلبا دي، نو د هغوی بیا ځان له په دې ځای کې چې نو هغه ذخیرة د تفسیر خازن وګورئ، هغه بیا د ائمو اختلاف هم ذکر کړی، دې نه علاوه نور چې څومره دي هغه هم ذکر کړی، احادیث هم نقل کړي دي چې دا یوازې دا څلور شیزونه دلته نه دي. منګه په هغه اصطلاح کې وایو عدد د پاره د حصر نه دی، دلته دا څلور شیزونه چې دی نو هغه دا مقصودي نه دي چې بس دا څلور دي، دې نه ما سوا نور هم ډېر شیزونه چې دی نو هغه حرام دي. نو بیا د دې مقصد دلته آیات دا شو چې دی چې دی نو هغه د کافرو کم شیزونه حرام ګرځول، دوی چې دا صایبه ده، دا چې نو وسیله ده، دا حام دی، دا بهیره ده، نو الله وایي په دې کې خدا نشته. الله د طرف نه چې کومه وحی شوي نو هغه د دغه څلورو شیزونو ذکر کوي. حالانکه حدیث مبارکه کې راځي، مشکات کې هم شته، ترمذي کې هم شته، بخاري کې هم شته، مسلم کې هم شته، دې ټول کې راځي. حضور علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ روایت دی، نهى عن المطعة یوم خیبر، حضور علیه الصلاۃ والسلام منع کړی چې نو هغه د مطعې نه په ورځ نو هغه د خیبرو وان لحوم الحمر الاهلیه، یو روایت کې چې نو هغه راځي ان حمار الاهلیه، یو روایت کې چې نو هغه راځي حمر الانسیه، کوراني خرونه. نو اوس کورنۍ خره د هغې غوښه هم حرام شوله. یو روایت کې چې نو هغه راځي الله پیغمبر وایي خمس من الفواسق، پنځه شیزونه چې دی نو هغه د فواسقو نه دي، د هغې کې دی نو هغه هدات دی، دغه شان چې دی نو هغه فاره منګک دی، چیل دی پکې د شرمه. خو بل روایت کې راځي چې دی نو الله پیغمبر فرمایي الله پاک چې نو هغه حرام کړی هر چې دی نو هغه زینابن و ذی مخلبن، هر داړو والا او هر څه نو هغه مخوکې والا شي چې هغه په دې باندې ښکار کوي. نو بهرحال دغه ځای کې بیا تفصیل دی، د دې نه علاوه نور چې الله پیغمبر څومره هم ذکر کړي نو هغه شیزونه هم څه حرام دي. فمن استر غیر باغ ولا عاد،
پس څوک چې نو هغه مجبور شولو غیر باغی چې نه وي هغه نافرمانی کوونکې غیر باغی چې نه وي هغه لذت اخیستونکې توضیح القرآن معرف القرآن ذخیرة الجنان دې ټولو حضراتو چې نو هغه معنی په لذت سره کړې ده یو سړی چې نو هغه ډیر زیات وغیره مجبور شولو نو دغه مجبورۍ په وخت کې د چې نو هغه حرام بیا خوړل شي مخکې مونږ هلته نو دا خبر وضاحت کړو ګوره مجبورۍ په وخت کې الله پاک حرام خوراک چې نو هغه جایز کړی دی مردار چې نو هغه جایز کړی خو د بل مسلمان چې نو هغه مال جایز کړی نه دی د څه نه دی ویلي چې بیا د بل مسلمان په مال باندې ډاکا چولی شي هغه باندې اخلاق کولی شي د هغه چې نو په زور تختولی شي دی نه دی ویلي مرداره اخره خو ګوره د مسلمان مال چې نو هغه په ناحقه طور باندې ونه خوړی شي نو ځکه الله وی غیر باغ چې نه وي د هغې نه لذت اخیستونکی ولا عادن او نه د حد نه تجاوز کوونکی وایي که د چې نو هغه په دریو نوړو ګزاره کېږي نو څلورمه به نه خوري که به څلورې ګزاره کېږي نو پنځمه نوړی به نه خوري دومره به خوري چې د چې نو هغه صرف ژوند پې باقي پاتې شي دی د مرګ نه بچ شي وایي که اوس یو سړی چې نو هغه دقه ونه خوړله وایي چې زه دې مړ شم خو مرداره نه خورم دا سړی چې نو هغه دنیا نه ګنهګار لاړو ولی د الله رب العزت اجازت ورکړو د الله د اجازت چې نو هغه ونه منلو د الله حکم چې نو هغه پرېښودو او د الله حکم پرېښودل دا چې نو ګناه دی او ناجایز دی فإن ربک غفور رحیم بېشک ستا رب چې نو هغه بخونکی دی یعنې که په دغې کې د نه چې نو لږ کمې زیاتې وشي نو الله به دې معاف کړي تا اوس په څلور نوړو ګزاره کېده او ته پوه نه شوې ته یې چې کېدی شي په پنځو زما ګزاره وشي نو الله پاک بخونکی دی الله به دې وبخي رحیم الله مهربانه دی لا ولې وی چې مرداره حرامه ده الا ان یکون میتة خو که چېرته مجبورۍ وخښلو نو الله وی په دغه وخت کې بیا د ده لپاره مرداره هم جایز ده دویم آیات کې الله پاک فرمایي وعلى الذین هادوا حرمنا كل ذی ظفر او مونږ حرام کړي پای کسان چې هغه یهودیان دي هر نکونو والا نه مقصد چې نو هغه دا دی هر هغه ساورۍ چې د هغې چې نو د خپې په شان د پنجې وي د هغې په منځ کې چې نو هغه لکه څنګه چې عام ګوتې دی په منځ کې چاو نه د هغې په منځ کې چاو نه لکه مثال په طور کې اوښ شو د اوښ په چې دی نو هغه دقه شان سپېړه غوندې کې د هغې کې چاو نه شتر مرغ شولو د هغې کې چې نو هغه دا نه بطخه شوله د هغې په خپې کې چې نو هغه دغه چاو نه د هغه داسې ټول یوی نو دغه چې کم ولو نو دا دویمه معنی چې نو هغه ذخیرة الجنان کې چې نو د خازن کې کړي نه چې کله ذی ظفر نه مراد چې نو هغه هر سوی والا چې نو هغه ده نو هر هغه ساورۍ چې هغې سومي نو وایي دا الله رب العزت چې نو هغه څه نه حرام کړی دی ومن البقر د غواګانو نه والغنم د ګډو بیزو نه حرمنا علیهم الله وی مونږ حرام کړي د هغوی باندې شحومهما د دیوازګي الا ما حملت ظهورهما سوا د هغې نه چې اوچت کړي یعنی د هغې په ملا باندې دی اویل هوایه حاویه جمع ده او حاویه ویلی کېږي کلمې ته او هغه وازګه چې د کلمو سره لګېدلی او مختلط بعظم او هغه وازګه چې د هغه د اډوکې سره لګېدلی الله وی د دې نه ما سوا نور پې دا ټول مونږ حرام کړو ولې پې حرام شوي ولو الله وی ببغیهم د دې چې نه ذالک جزیناهم ببغیهم دا بدله مونږ دوی له د دې وجې نه ورکړې وه چې دوی نافرماني کړې وه نو د دغې نافرمانۍ په وجه پې الله پاک وایي مونږ له دا سزا ورکړله او دا شیزونه چې نه هغه پې مونږ حرام کړل دا وختي طور باندې د دې مثال بلا تشبیه داسې دی لکه کله چې نو هغه یو ځای کې شرارت کېږي نو د شرارت په وخت کې دلته خو دوره نه کراچۍ کې چا خو باسر د هغوی بار بار لیدلی هلته چې اکثر کله دا ډکیتیانې قصې لانجې لږې سیوا شي نو هلته چې نو هغه په ډبله سوارۍ باندې چې نو هغه پابندي ولګي نو په هغې باندې دفعه 144 چې نو هغه نافذ شي څه وخته پورې حق کوي چې کله هغه خلک د هغه چل نه لږ قلار ده شي نو بیا دغه اوچت شي نو دغه شان دوی هم دا نافرماني کړله نو الله په دوی باندې چې نو هغه دفعه نمبر 144 ولګوله دوی باندې دای چې نو هغه حرام کړل بیا دغه نه وروسته الله پاک د هغې د حلت چې نو هغه قول او الله پاک دا جایز کړل و انا لصادقون الله بېشکه موږ چې نو هغه رښتینو قولو ووایه ورته پیغمبره لا اجدو زه نه مومم فیما په هغه څه کې اوهیه چې وحي شوي ده الیه ما ته
محرما حرام علی طاعم په خوراک کوونکي باندې یطعمه چې خوري هغه الا ان یکون میتة سوا د دې نه چې هغه وي مرداره او دما مصفوحا یا وینه چې دی نو بهېدونکې او لحم خنزیر او یا غوښه د خنزیر فانه رجس بېشکه دا چې دی نو ناپاکي ده ناپاک دی او فسقا او ناجایز دی اوهله چې واخیستلی شي په هغې باندې نوم لغیر الله د غیر الله به په هغې سره فمن اضطر غیر باغ پس څوک چې مجبوره شي چې نه وي هغه لذت اخیستونکی غیر باغ چې نه وي هغه نافرماني کوونکی ولا عاد او نه د حد نه زیاتې کوونکی فان ربک نو بس بېشک ستا رب غفور بخونکی رحیم مهربانه دی وعلى الذین پای کسانو باندې هادو چې یهودیان دي حرمنا مونږ حرام کړی دی کل ذی ظفر هر نکونو واله څیزو ومن البقر او د غواګانو نه والغنم او د ګډو بزونه حرمنا مونږ حرام کړی دی علیهم په دوی باندې شحومهما واس کې د هغې دواړو الا ما مگر سوا د هغې نه حملت ظهورهما چې لګېدلې دي د دوی د شاګانو سره او الحوایا یا هغه چې لګېدلې دي د کلمو باندې او مختلط بعظم یا هغه چې نښتې دي د هډوکو سره ذلک جزیناهم دا چې نو جزا ورکړې موږ دوی ته ببغیهم د دوی د نافرمانۍ په وجه و انا لصادقون او بېشکه موږ رښتیني یو